بسم الله الرحمن الرحيم. فمنه من المرفوع أو مما اشتمل على علم الفاعلية الفاعل، وإنما قدمه لأنه أصل المرفوعات عند الجمهور، لأنه جزء الجملة الفعلية التي هي أصل الجمل، ولأن عامله أقوى من عامل المبتدأ. وقيل أصل المرفوعات المبتدأ لأنه باق على ما هو الأصل في المسند إليه، وهو التقدم بخلاف الفاعل، ولأنه يحكم عليه بكل حكم جامد أو مشتق، فكان أقوى بخلاف الفاعل، فإنه لا يحكم عليه إلا بالمشتق، وهو أي الفاعل ما اسم حقيقة أو حكما. خجی مخی من تعریف د مرفوعاتو کړو. تعریف د مرفوع هم کړو. هو مشتمل على علم الفاعلیه. دا هغه اسم ته ویل کیږي چې د فاعلیت په علامه باندې مشتمل وي، د قبیلې د اشتمال د موصوف نه په صفت. نکله چې مصنف رحمه الله صاحب د کافیه دا د تعریف د مرفوع نه فارغ شو، نو وس اقسام د مرفوع بیانوي، او دا طریقه کار دی د مصنفینو. هغه اول تعریف کوي بیا اقسام بیانوي، او د دې وجه دام ذهن کې کېنوي چونکې اقسام بیانول دا حکم بیانولی، او حکم خلق بیانوي کله چې شی معرف کی تعریف وکي، ناول تعریف کوي ځکه به اقسام بیانوي، ځکه اقسام حکم بیانول دي. برحال نن راته مصنف رحمه الله فمنه الفاعلو کی د منه د مرجع بیان کې یو دا زمونږ د سبق اول جزئی، او به دویم جز زمونږ د نن سبق مرفوعاتو کی فاعل مقدم ذکر کول، داغي وجه بیانوي، هغه کې اختلاف بیانوي. دا زمونږ د سبق دویم جز شو. او دریم به براته باقاعده د فاعل تعریف کوي، او فاعل په تعریف کې چې کوم قیودات دي د قیودات او فواید بیانوي، نو کې دې شی هغه به سبا پوره شي. نن نو سبا د پاره مجموعي تور باندې درې اجزا شو. فمنه کې بیان د مرجع، او به تقدیم د فاعل لپاره وجوهات یا هغه کې کوم اختلاف دی هغه، او دریم به تعریف د فاعل کوي. نو ما تلک ورپسې نورم متوجه شي کا مولوی صاحب د کافی په بیان د فاعل کې اول تعریف د فاعل کړی دی. دا ذهن کې کېنوي، خلاصه بیانو د ټول فاعل. صاحب د کافی په بیان د فاعل کې اول تعریف د فاعل کړی یو، او دویم نمبرې احکام د فاعل ذکر کړي، تقریبا 4 احکامات ذکر کړي. صاحب د هدایت النحوی 8 احکامات ذکر کړي دي. نو کوشش کوو چې هغه ورسره ووایو. ګورئ، اول حکم یې ذکر کړی دی چې واصل ایلی الفعل، واصل الفاعل ایلی الفعل. اصل حکم دا دی په فاعل کې چې دا بل فعل سره نږدې وي، دا رتبه د مرتبه ده، یو حکم. دویم 4 محالات برته بیانوي چې هغه کې تقدیم د فاعل وجوبي او تاخير د فاعل پکې وجوبي. په 4 ځایونو کې تقدیم د فاعل وجوبي، تاخير د مفعول به وجوبي، او په 4 کې تقدیم د مفعول به وجوبي او تاخير د فاعل وجوبي. 2 حکمه. دریم فعل کله کله حذفي کې جوازن. دریم 4م فعل کله کله حذفي کې وجوبن. څو شو؟ 4 احکامات شو. 5م کتاب ول ذکر کړي صاحب د کافی. 5م دا چې کله یو معمول کې 2 عاملین جمع شي، عمل بچاله ورکو، تنازع الفعلان چې ورته ویل کیږي. مدا 15 احکامات صاحب د کافی ذکر کړي. خبره یاد شوه؟ دا د نحوی والا ورسره نورم بیان کړي دي چې دا پوره کړه به هغه وایو.
فعل به کله مؤنث راوړي یو دا دی او دا جایز ده چې فاعل مقدم یو دا قاعده شوله بله فعل به کله تثنیه وي کله به مفرد وي کله به جمع وي دا قاعده هغه بیان کړې بیا به ورسره ګورو راشئ د نن سبق چې کوم اول جز دی فمنهو کې د منهو د ضمیر مرجع نو ما ته به وګورئ منهو په ضمیر کې دوه احتمالات دي یو احتمال دا دی چې د دې مرجع دی مرفوع شي او دویم احتمال دا دی چې د دې مرجع دی مشتمل علی علم الفاعلیت شي پوه شولې پې که چېرې فمنهو کې د ضمیر مرجع مرفوع شي دوه پکې حسن دي دوه پکې خوالي دي او دوه پکې قبح دي او که د منهو مرجع مشتمل علی علم الفاعلیت شي نو دې کې دوه حسن دي دوه پکې قبح دي راځئ بیان یې کوو نفس مسله خدا شوله چې دواړو ته راجع کېږي خبره ختمه لکه کتاب والا وایي ته وګوره فمنهو دا خبره به دې پوره کوم فمنهو او بعضې د مرفوعاتو نه من دپاره د تبعیض دی ای من المرفوع فمنهو او بعضې د مرفوع نه مرفوعات نه مرفوع ای من المرفوع منهو ضمیر مرفوع ته راجع کوم دویم فمنهو یعنی مما اشتمل علم الفاعلیت کې بعضې چې دی هغه فاعل دی او مما یا بعضې د هغه چا نه چې هغه مشتمل وي علی علم الفاعلیت په نشانې د فاعلیت باندې الفاعلو بعضې په هغې کې څوک دی فاعل دی ترجمه خو وشوله راځئ اوس هغه حسن او قبح بیان کړو نو ما ته وګورئ مولوي صاحب که منهو ضمیر مرفوع ته راجع شي دوه حسنه پکې دي یو دا چې انتشار د ضمایرو به رانشي مخکې ضمیر مرفوع ته راجع که ستاسو په ذهن کې هو مشتمله هو کې ضمیر مرفوع ته راجع منهو کې به مرفوع ته راجع شي نو انتشار رانلی موافقت رالی د ضمایرو په مرجع کې پوه شولئ دویم که ضمیر منهو کې مرفوع ته راجع شي نو مقصود ته به راجع شي مقصود دلته بیان دلته اقسام د مرفوع بیانول دي د معرف بیانول دي نه د تعریف نه د معرف رسئ دوه حسنه او که چېرې مشتمله ته راجع کړو نو بیا هم پکې دوه حسنه دي یو دا چې مرجع به قریبه شي فهو مما اشتمله قریبه ده په مقابله د مرفوع کې کوم چې مرفوعاتو کې مشتمله قریبه ده که نه ده او مرجع چې څومره قریبه یا هغومره پکې حسني پوه شوئ دویم حسن پکې دا دی که ضمیر مما مشتمله ته راجع شي نو مرجع به صراحتا ذکر شي او که مرفوع ته راجع کې خو مرفوعاتو کې ضمنن نو دو حسنه به دا شي چې یو به مرجع قریبه شي او دویم به مرجع مصرحه شي نه رسئ پې اوس راځئ دو قبح پکې وي که مرفوع ته راجع کو یو قبح دا ده چې بعید ته به ضمیر راجع شي خیر مو مما اشتمله مقابله کې مرفوع قریب بعیدو دویم مرجع بغیر صریحي وي ځکه مرفوعاتو کې مرفوع پروت دی دا دوه قبح دي پکې او که مشتمله ته راجع کو دوه حسنه وو نو دوه قبح هم دي کم یو دا چې غیر مقصود ته به ضمیر راجع شي مقصود خو مرفوع دی مقصود خو معرف دی نه معرف او دویمه قبح به دی چې انتشار د ضمایرو به راشي یو پرې مرفوع ته راجع او بله پرې مشتمله ته راجع کې نو ګورئ د هغې د مرفوع ته که راجع کې هغې کې کوم دوه حسنه دي دا د مشتمله قبح دي هغې حسن دا و چې انتشار د ضمایرو به رانشي د دې قبح شوله مشتمله کې انتشار د ضمایرو راځي د هغې حسن دا مقصود ته به راجع شي د دې قبح شوله غیر مقصود مشتمله ته که راجع شي او د دې کوم حسن او دا د دې قبح دي که مشتمله ته راجع کې قریب ته راجع کېږي حسن دی د دې په مقابله کې مرفوع بعید دی نو قبح ده مشتمله ته که راجع کې دا صراحتا ذکر دی د دې په مقابله کې مرفوع چې دی هغه ضمناً ذکر دی نو دی کې قبح شوه نه رسئ پې نو ورته وګورئ بس بهرحال اول جز پوره شو فمنه من المرفوع یو او مما اشتمل على علم الفاعلیة الفاعل
مولوی صاحب وسره ته تعریف د فاعل کې ما ویلو خلاصه کې تعریف د فاعل بګي ورسره 15 قواعد به بیانې داسې وکنه نو تعریف د فاعل کې کوم اجزا دي کوم قیودات دي دغه فواید صاحب د جامع بیانې نو کوشش کو چې ولې موږ ټول په یاد کوه نو ورمولې سب اول نمبر فاعل په تعریف کې اول جز او هو ضمیر فاعل تراجی دی ما دا غي سم ته ویلې کیږي او جز توجه ده کتاب میتاب مګورې ما ته ګورې ما فاعل غي سم ته ویلې کیږي او دیم اسند الیه الفعل او شبهه دغه دی کنه توجه دیم جز ده فاعل هغه اسم ته ویلې کیږي او جز چې د فعل یا د شبه فعل نسبت به ورته شوی څو دو جز شو او دریم وقدم عليه دریم جز دا فعل شبه فعل به فاعل باندې مقدم وي څو جز شو درې څلورم على جهه قيامه به وزشته کنه څلورم جز دا شو په طریقې د دې چې دا فعل شبه فعل به فاعل پورې قایم وي واقع به بنوي مجموعي د ورڅو اجزا شو څلور اول وهو ما دا غي سم ته ویل کیږي دیم چې اسناد د فعل یا شبه فعل ورته شوی دریم چې فعل شبه فعل په فاعل باندې مقدم شوی څلورم په طریقې د قیام دا فعل بقایم وي دغه اسم یعنی فاعل پورې څو اجزا شو یاد نشو منګه چې همیر کی تعریف کوو نو دا سی وایو د اسم په د فاعل په تعریف کې څلور اجزا دي هغه اسم ته ویل کیږي او توجه مخکې به فعل شبه فعل وي دوا التدا سی وایو دغه فعل شبه فعل نسبت بده د شوی درې او د فعل شبه فعل نسبت چې د په طریقې د قیام وي څلور اجزا صرف تقدیم او تاخير وشو ورسېدلې به دې کې دا ما چې دا په منځلې د جنس ته تعریف د فاعل ټولو ته یاد شو رواني کوي دا سی په تعبیر کې هغه اسم ته ویل کیږي چې د فعل شبه فعل ورته اسناد شوی او فعل شبه فعل ترنه مقدم وي او د اسناد په طریقې د قیام سره شوی وقوع سره نه شوی زده شو نو بده کې اول ما هغه اسم ته ویل کېږي دا جنس ته ټول مرفوعات ته شامل دي ټول مرفوعات اسم دویم جز دا قیودات شروع شو باقي فصلونه دي دویم څو فعل یا شبه فعل اسناد ورته شوی د سره څوک بار شوی وایو دا فصل اول دی به او دا فعل شبه فعل په مقدمي د سره څوک بار شو د خپل وایو دا فصل ثاني او دا اسناد په طریقې د قیام وی دا فصل ثالث شو د سره څوک بار شو وایو زده شو نور قصې ته وکړي دی وسخه الفاعل وانما قدمه ما تلک متوجه شي به مولوی صاحب اعتراض دا دی چې صاحب د کافی په مرفوعاتو کې فاعل ولی مقدم ذکر کو مرفوعات خو نه او یا تو اصل کې کافیه ملخص سره د مفصلنا کوم چې امام زمخشری لیکلی ده دغه دی کنه او امام زمخشری مبتدا مقدمه ذکر کړی ده په کار دا و چې صاحب د کافی هم مبتدا مخکې ذکر کړی پوه شئ نو واورئ وس دو دلائل ذکر کئی صاحب د جامع د دې لپاره چې فاعل ولې مقدم ذکر کو اول دلیل دار چې فاعل جز د جملې فعلیه ده او جمله فعلیه چې دا غوره جمله د جملې اسمیه نه شکل جمله فعلیه غوره شوله نو د دې جز بم غوره شي به ووري فاعل ځکه مقدم کو فاعل جز د جملې فعلیه ده او مبتدا جز د جملې اسمیه ده او جمله فعلیه دا غوره د جملې اسمیه نه نو جز د جملې فعلی چې فاعل ده دا بم غوره د جز د جملې اسمیه نه چې مبتدا ده ځکه مقدم ذکر کو فاعل څوک به پوه نه شو ورسېدلې به یو وجه دیمه وجه د فاعل کم عامل دی هغه فعل دی تاسو ته پته ده لفظي دی او د مبتدا عامل دا معنوي ابتدا دم تاسو ته پته ده
او عامل لفظي چې دا په مقابله د عامل معنوي کې قوي نو سره شه فاعل ځکه مقدم ذکر کو چې د عامل قوي دی چې لفظي دی فعل او مبتدا ځکه شاته کله چې د عامل معنوي دی کمزور دی نه دوه وجه شوي کنه ورسېدلې پی نو ما تاسو ته ویلي علامه زمخشري رحم الله مبتدا ته اصل وغه مقدم ذکر کړي د فاعل په مقابله کې دا وی راجع ده هغه دوه وجه ذکر کړي کمی واورا کمره خجي هغه اول وجه دا د توجه جي فاعل هم مسند الیه دی مبتدا هم مسند الیه دا او مسند الیه په کلام کې دا اصلي او اصل دا چې دا مقدم ذکر شي به ووري فاعل هم مسند الیه وي مبتدا هم مسند الیه وي دا سیدا او اصل دا قاعده دا چې څوک اصل دی نو هغه مخکې ذکر کا او تاسو ته پته را چې په جمله فعلیه کې فاعل چی دینه مسند مخکې فعل او فاعل رستوي او په جمله اسمیه کې مبتدا چې دا مقدمه یو خبر رستوي نو مبتدا کوم چې مسند الیه دا په خپل اصل باقی دا مقدم ذکر دا او فاعل کوم چې مسند الیه دا هغه رستو شوی دی نو مبتدا په اصل باقی دا او فاعل په اصل نه دی باقی ځکه مبتدا مخکې ذکر ځکه مبتدا اصل دا مخکې ذکر کړي یو دلیل شو کنه ولا وره دویم دلیل فاعل ته چې د کم فعل نسبت کیږي دا فعل به مشتقي صحیح جمله فعلیه کې مسند الیه فاعل وي د دې چې کوم مسند وی فعل دا به اسمي دا به مشتقي اسم وایا دا به مشتقي خبر ختم شو او جمله اسمیه کې مسند الیه مبتدا وي او خبر چې مسند وي او دا خبر مشتقي او جامد دواړه کېدلی شي نه په فاعل ته نسبت صرف د مشتقي کیږي او مبتدا ته نسبت د مشتقي او جامد دواړو کیږي نو مبتدا اولا شولا زه خو به ورسېدلم زه مخکې نو دوه دلایل جمهور علما ذکر کړه چې فاعل ولی مقدم دی او دوه دلایل علامه زمخشري د باره ذکر کړه چې مبتدا ولی مقدمه په کار د ذکر کړی دا رسېبي راځي نور قصې ورسره کو تاسو ګورئ الفاعل وإنما قدمه لأنه أصل المرفوعات أو يقينا ماتن د کافی مصنف د کافی چې دی مقدم یکلو فاعل ولی لأنه أصل المرفوعات ځکه فاعل اصل المرفوعات نه دی عند الجمهوري د جمهور درای موافق وس اصل ولی دی دو وجه اولا لأنه جزء الجملة الفعلية ځکه فاعل دا جزء د جملې فعلیه دی دې کنه خیر دی جمله فعلی جزء دی وی واور بسې التي هغه جمله فعلیه دوما هي اصل الجمله چې هغه په جملو کې اصل جمله ده پوه شولې مری سیبا کنه دا خبره موږ نه کړې چې جمله فعلیه ولی اصل ده ما ته متوجه شي وجه دا د مولوی سیب جمله فعلیه کې فاعل هم وي او زمانه هم وي او جمله اسمیه کې نه فاعل وي او نه زمانه نه چې فاعل هم ذکر شي او زمانه هم ذکر شي نو خبره به ډیره واضحه شي نو جمله فعلیه کې خبره ډیره واضحه کنه ونه رسیدلې دویم جمله فعلیه کې خبره مو یو انشاء وي او جمله اسمیه کې صرف انشاء وي حادثه د عوارض په وجه کله کله انشاء جوړ به غلطه ویله جمله اسمیه کې صرف خبر وي عوارض وجه کې کله کله انشاء راځي لنډه ده جمله فعلیه ځکه اصل ده چې دې کې فاعل هم وي پدې کې زمانه هم وي وضاحت پکې ډیر وي دویم جمله فعلیه کې خبر هم وي خبریه هم راځي انشائیه هم راځي او اسمیه صرف خبریه راځي نه به مولا شولا پوه نه شولې به نوري وجیم دي ووره د یو وجه د دې لپاره چې فاعل ولی مقدم کو دویمه وجه ولأن عامله او بلا ځکه عامل د فاعل چې اقوا دا اقوا د من عامل المبتدا د مبتدا د عاملنا وقيل دویمه رای لراشه د علامه زمخشري رای هغه وی وقيل اصل المرفوعات المبتدا اصل په مرفوعات کې مبتدا د وی ولی اصل د دوه وجې وي
یو وجدا وکنه چې دا په خپل اصل باقی ده یعنی مقدم ذکر ده دا سی وکنه نو وی لانه مبتدا چې دا باقی ده علامه هو الاصل باغه چې هغه اصل له اصل څوک دی او هو التقدم على العام الاغلب چې عام طور باندې غالب طور باندې مبتدا مقدمه ای کله کله سو جراشي مؤخر شي خو غالب طور مبتدا چی مقدمه ای او وصل بمسند الیه کی هم دا چې مقدم دی فعل خو مؤخری نرسی پی دا یو دلیل شو علامه هو الاصل في المسند الیه دا شان مسند الیه کی اصل لجدار مقدم بی به ورا لانه مبتدا چې دا باقی دا علامه هو الاصل باغه چې هغه اصل له بمسند الیه کی مسند الیه کی اصل څه دی او التقدم هغه تقدم دی بخلاف الفاعل بخلاف د فاعل ځکه دا خو مؤخر شوی د فعلنا مسندنا یو وجدهم ولانه مبتدا چې دا يحكم عليه بكل حكم پدې معنی حکم لګي اسناد ورته کیږي د هر قسمه حکم د هر قسمه خبر جامدن ک جامد ویل ک زیدن څنګه وایو زیدن جامد خبر څه دی یار څه وسوي وای قائمون خو مشتقی دی دوسه شته کنه چې لګلی دا اوس وګوره مثال موږ نه ير شو بلکې زید پرې د مال پښتو کې به وایو کانه چې د کلک دی کانه مبتدا د کلک بس دا اسم جامد دی به ورهم علم کو به مثال رام شیزا او دغه شند مشتقی نسبت ورته کیږي زید قائمون کی وګوره د قائمون مشتقی نسبت ورته وشو بهرحال فکان اقوا نو مبتدا چې دا قوی شو بخلاف الفاعل بخلاف د فاعل فانه لا يحكم عليه الا بالمشتق دي معنی صرف نسبت چې ورته کیږي حکم په لګي مشتق لګي وسلک برو ګوري جمهور هغه جواب کوي علامه ز محشری ته اول وجه سویلی ولته د مبتدا د اصل والی چې دا په خپل ځای کې قائمه ده مقدمه ده دا څه وګڼه نو موږ وایو ګوره فاعل موږ ځکه مؤخر کړی دی د مسند نه د فعل نه کچری مسند نه مقدم کړي مؤخر کړي نه وي اول فاعل وي رستو فعل وي نبي به د مبتدا او د فاعل ترمنځ التباس راتلی چې دا مبتدا ده او فاعل لکه زید قام زیدون په ځای کې ته وی چې زیدون قام نه پته باندې لګي چې زیدون دا مبتدا ده او قام فاعل ټول راوند کې دا ول خبر دی او کنه زیدون فاعل او قام فعل پته باندې لګیدل نه د التباس د ختمېدو لپاره مونږ ویل چې راشه د قام په مخ کې کو زیدون بوله او غر کو نصاص بزین کې وسوال راځي دا کار مبتدا سره کړی وی کنه مبتدا به مؤخر کړی وی فاعل په خپل ځای مقدم وی راځي کنه جواب دادې ولې سیم ګوره فاعل کامل څوک دی فعل له او غلب زیده او مبتدا کامل ابتدا د معنوي دی او عامل لفظي چې قوي وي که ترتیب وي هم عمل کوي او که ترتیب بدل شي هم عمل کوي او عامل معنوي ابتدا چې داغه په ترتیب کې عمل کوي او که ترتیب ول بدل کو به نه کوي نو که مبتدا موږ مؤخر کړی وي خبره مقدم کړی وي عمومي تور باندې به ابتدا دومره قوي نه و چې عمل کړی وي او فعل خو قوي عامل دی که فاعل د فعل نه رست شم سباق نه کوي پوهه شولې به خپې ولا وبو تکړه کدا خو یو وجه شوله دوی څه ویلو چې دې باندې د هر قسمه خبر حکم لګي جامد وی مشتقیه ویلو کنه نو وای دا خو نقصان دی وای په فاعل کې خاص حکم لګي خاص نسبت چې به مشتقی وی فعل مشتقی کنه تخصیص چره دا خو قوي د چانه تعمیم نه هغه کې تعمیم ورنګ پکې هرڅوک پکې راځي او دې کې هرڅوک نه راځي وای خیالم ده کنه نوري وجه مشت نور جوابونه مشوي دي ښا مخکې راځي کوم دې ته ورسېږم وهو دغه دې کنه وهو کې صاحب د جامع مرجع د ضمیر خیدای غرض دی خو هو الفاعل وفاعل یادوما ما اسند الیه الفعل او شبهه وقدم عليه
على جهة قيامه به کوم ځای کې اور پسې دی به مخکې راځي وهو الفاعل ما اسم حقيقة او حكما. ولي صاحب دلته صاحب د جامع د اعتراض نه جواب کوي چې وهو ما دا ما موصوله ده او اسند الیه الفعل اچھا بلکې دا سی وایي اعتراض تی وباسي او هو ما کې صاحب د جامع اسم ولی رويستلو اشاره وکړه دې خبره ته چې ما چې کومه ده دا ما موصوفه ده کما موصوفه او بیان چون کې اسماء او شروع دي نو مراد دې نه اسم دې مراد دی غرض باندې پوه شولې نو اشاره وکړه دې خبره ته چې فاعل به اسم وي به اسم عام دې کله حقیقتا اسم وي لکه ضرب زید حقیقتا اسم دی او کله کله حکما اسم وي لکه اعجبني ان ضربت زيدا اعجبني ان ضربت اعجبني فعل او یا متکلم مفعول به او ان ضربت دای فاعل له حالانکه ضربت فعل له کساسو سوچ کی خدا لچ ان مصدریه په داخل شنه بتاویل د مصدر سره ګرځي او مصدر څوکي اسمي ان ته حکمی اسم ویل کیږي نو صاحب د جامع وی فاعل کی اول قید دار چې دا به اسم وي حقیقتا اسم وي او که حکما اسم وي یعنی فعل وي او ان مصدریه په داخل شوی اسم ته جوړ شوی ورسېدلې پی ورته وګورئ اي اسم حقيقة او حكما ديك اعتراضي خو قصرانه به وګديږي پرې دی کاوس الکه دا حکمن قد دی ولي ولګول يدخل فيه مثل قولهم دې لپاره چې داخل شي په تعریف د فاعل کې په مثل لقول د عرب اعجبني ان ضربت زيدا دا ترکیب هم داخل شي چې دې کې ان ضربت زيدا دا حقیقتا نه سم نه دی حکمن دی دا کافی ده به ورسېدلې به مخکي اسند الیه الفعل دویم جز من ویل او دویم قید هغه اسم ته ویل کیږي چې د فعل اسناد به ورته شوی دا سم ویلو کنه نو د فعل اسناد نه مراد اصالتن اسناد دی ډایرکټ با د فعل نسبت دی ته شوی بالتبع بنی شوی لکه مثال ضرب زید تسویا قام زید وعمر نقام نسبت زید تم وشو او د عطب وو عاطفه په وجمانه امر تم وشو قام امر حالانکه امر فاعل نه دی تابع دی رسیبی صاحب د جامع قید لګی چې نسبت د فعل ورته شوی اصالتن بشوی او که بالواسطه ورته نسبت شوی غنه یادو او توابع دي دا غرستو بیان را روان دي او کته د تعبیر په اعتراض او جواب کې جوړه نه داسې ویلې شي فاعل په تعریف کې ته ویلا غي سم ته ویل کېږي چې د فعل اسناد ورته شوی دا سیدا زبدروخه مر فعل اسناد به ورته شوی او به هم فاعل نوي لکه قام زید عمرو قام زید و عمرو کې چې عمرو تم د قام نسبت شوی دی حالانکه عمرو فاعل نه دی بلکې معطوف دی ورسېده نو جواب داري چې زمونږ مراد دا ده چې نسبت د فعل به ورته شوی خو اصالتن بشوی بالتبع با بالواسطه با نوی او امرون چې تا کم یاد کو دې نسبت شوی خو بالتبع او بالواسطه شوی دا نه یادو وګورئ تا وسند الی الفعل چې اسناد به ورته فعل شوی وی بالاصالته لا بالتبعيه دا قید لا بالاصاله قید ولي ولګو لا بالتبعيه ولي ویلو ليخرج عن الحد دې لپاره چې د تعریف د فاعل نوزي توابع والفاعل د فاعل کم توابع دي دا وسم چې مثال ویلو وای شولې بي وسره تقاعده بیانې ووري دلتم اصالتن قید ولګو مرفوعات او منصوبات او مجرورات کې چې څومره تعریفونه راځي یاد ساتي ټول کې د اصالتن قید ملحوظ دي توابع به بارکو ولی بارکو څنګه توابع او بیان رسوا سم را روان دي نڅوي وكذا المراد هم دغشان بإصالة مراد وي في جميع حدود المرفوعات والمنصوبات فطول تعريفون ده مرفوعات ومنصوبات ومجرورات کی كما دي غير التابع
دغه دی که نه. اچھا جی همدغه شان به مراد وي په ټولو حدودو مرفوعاتو منصوباتو مجروراتو کې څوک به مراد وي؟ غیر التابع به مراد وي، تابع نه ښه غیر تابع. ولې داسې خبره کې بقرینة ذکر التوابع بعدها، په قرینې د دې چې ذکر د توابع واسم وروستو کېږي نو وبې رسېدلی هلک به ورسره ملګری کړو او شبهه. صحیح ده که نه؟ ټیم شته؟ ښځه بس